अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाअु यहबु लिमन यशाअु इनासन व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई ज़ीक़दर मशरानो स्वानानो कशरानो पकोर के नास्तो तोरसरो ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख के द अल्लाह पा दरबार की दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे द हक वयलो तौफीक राकी और ब्याद अल्लाह मंटोलो ला पागा हक बांदी द अमल कवलो सरसरा अखपल अखपल द जवन तेरवलो तौफीक हम नसीब की। इज्जतमंदो तेरशवी जुमा की खबर कोला कि औलाद द अल्लाह द तरफ ना तोहफा दा और यकीनन द तोहफे कदर व कीमत द तोहफे वर्कउन की न मालूमेगी चाहे सुमरा लोया हस्ती भी सुमरा लोई शख्सियत भी नो दाग उमरा दाग तोहफा लोया गण लेकीगी और कीमती गण लेकीगी नो दा अल्लाह नज़ेम सोकलोई निश्ता ज़गची अल्लाह अल्लाह अकबर दे अल्लाह अल्लाह अकबर दे और दा तोहफा ताला कम जात रा करे दा आगा जात चे कम जात अल्लाह अकबर जात दे नो तो पखपला उस दरी तोहफे कदर व कीमत मालूम का चिदा सुमरा कीमती तोहफा दा और सुमरा कदर नाका और कदरमंद तोहफा दा ज़का चिरा कवलो वाला अल्लाह दे और अल्लाह अल्लाह अकबर दे द अल्लाह ना लोई सोका निश्ता अल्लाह खालिक दे दा नूर ची सदी दा मखलूक दी
الله رازق دی دا نور مرزوق دی الله حاجت روا دی مشکل کشا دی نو دا تحفہ تعالی خالق اور مالک را کړی دا نو د دې تحفه قدر او قیمت خالی د دین ولګوا چې را کوون کې څوک دی الله دی او قدر او قیمت څنګه دی چې دا تحفه ستانه ضایع سنشي ضایع نشي او خپکیږي ما زمنګ د پښتنو نه دا تحفه ضایع شوی سچې خراب شوی ده په دې لارو کوڅو کې ګورای په دې ګلو کې ګورای بار په دې روټونو کې ګورا په دې غرونو په دې زیزه باندې ګورا دا خسته خسته معشومان دا خسته خسته جنکای معشومانی دا به ورخلاصي ورته رسته فضل منډه به وي حالانکه دغه عمر د دوی د تعلیم او د تربیت دی تعلیم او د تربیت اور زه تحدیث به نعمت په تور باندې ویما زمنګ په دې علاقې کې که آرامي توبونه سیوا دي خو الحمدلله مدارس هم سیوا دي د مدارس هم کمې نشته دي که په یو غلې کې نینو په دویمه غلې کې مدرسه شته یو غلې پرېږده نو په درېمه کې شته یو دو پرېږده نو په څلورمه کې بله ده مدرسې دومره دي چې پریوانه دي قاریان دومره دي چې الحمدلله پریوانه دي الله دې نور هم سیوا کی حافظان دومره دي چې سیوا دي الله دې نور هم سیوا کی علما دومره دي چې حد پې تمام دي الله دې نور هم سیوا کی څه کمې نشته خو که کمې دي زما ستا دی کمې زما ستا دی او زما ستا کمې څنګه دی چې موږ د الله دا تحفه ضایع کوو حالانکه د دې قدر پکار دی د دې قدر او قیمت پکار دی دا تحفه په صحیح ځای استعمالول پکار دی که سبا زمونږ نه الله د دې تحفې په باره کې تپوس وکړي نو چې کم از کم دومره ویلی شو چې الله تا چې کومه تحفه موږ له راکړې وه موږ د هغه تحفې قدر او قیمت کړی الله موږ په صحیح استعماله کړی وه الله حافظ مې ترې نه جوړ کړی الله قاري مې ترې جوړ کړی الله عالم مې ترې جوړ کړی الله مفتي مې ترې نه جوړ کړی الله تبلیغي جوړ کړی الله مجاهد مې ترې نه جوړ کړی تا خو ویلی شو که نه نو ما تا به دا وویل ما تا به چې الله موږ تېنه ریحان کاڼه جاوید کانکټه ادا تېنه خو موږ جوړ کړي کټو مډو لډو دا خو تېنه جوړ کړي خدای رسول ته وګورئ اے مسلمانانو دا تحفه ده الله را کړې ده د دې تحفې قدر وکړئ او یاد ساته تحفه راکوونکی څوک دی الله دی د الله چې چاله څه خوښه وه هغه تحفه یې ورکړله چاله هلک ورکړلی چاله چینی ورکړله داسې ده که نه که چاله هلک ورکړلی هم د الله تحفه ده که چاله چینی ورکړله نو هم د الله د طرف نه تحفه ده خو ستاسو زمونږ د پښتنو په معاشره کې د جینۍ پیدا کولو ته په څه نوره ګوري ستا په کور کې به هم دا غویمۍ زما په کور کې هم شته هر یو په کور کې شته هغه یو شاعر وایي که نه وی په شپې په خوب کې هر یو سړی یریږي دا جدا خبره ده چې ساري څوک نوم اخلي او څوک نه اخلي دا پلیتی ده هر چا کړه ده چې جینۍ پیدا شي نو په هغه کور کې د خم یو سما جوړ شي په هغه کور کې ویر جوړ شي په هغه کور کې داسې یو ماحول جوړ شي ته به وایې چېرته څه آفت یا څه مصیبت راغی
حالانکه زما پیغمبر خدا وینا ده چې لور رحمت ته، زوی نعمت ته. که رحمت راغی نو هم خوشحاله شه چې د الله د طرف نه دی، او که نعمت ملاو شو نو هم خوشحاله شه چې د الله د طرف نه دی. خو منګه دې حد ته رسېدلي یو، دې حد ته که جینۍ نوم واورو نو موږ په ژړا شو، گویا رحمت ته موږ جاړو. څه کوو؟ جاړو. په رحمت باندې موږ خفه کېږو. رحمت باندې زموږ په کور کې د غم یو فضا جوړېږي. د رحمت په راتلو سره زما ستا په کور کې یو خاموشي غونې شروع شي. څوک هر یو ځان ځان له غولې دم دی. چې موږ مونږ کوو مونږ څه ویو؟ سلام چې وګرځو، یا الله په ما رحم وکړې، یا الله په ما خپل کرم وکړې، یا الله خپل رحمت را باندې دغه کړي. نو الله وی کمبخته رحمت چې را لېږم نو جاړي. رحمت چې را لېږم کور کې دې غمي. خدای ته وګورئ مسلمانانو، خدای ته وګورئ. اولاد دا د الله تحفه ده، د الله د طرف نه ده. او بیا په دې کې دا تقسیم زما الله کړی دی، که جینۍ ورکړي او که هلک ورکړي، دا تقسیم د چا دی؟ د الله دی. نو چې تقسیم د الله دی او ته پې جاړې، نو دا درته چا په تقسیم جړا کوي؟ ته خفه کېږي نو دا خفګان د چا په تقسیم کړ؟ ته مراورېږي نو دا مراورېده دې د چا په تقسیم وکړه؟ شکر وباسه، شکر چې یا الله ستا شکر دی چې زما غوندې ګناهګار نه دی انسان پیدا کړه. چرته خپلو اعمالو ته خو سوچ کړلی؟ کم داسې حرامي توب دی چې ما تا پرېښی دی؟ کم داسې دی؟ د هغې نه باوجود الله زما ستا نه انسان پیدا کوي، ته په دې هم نه خوشحالېږي؟ په دې هم شکریه نه ادا کوي؟ ورنه که حقیقت ته راولې، زما ستا خالی ظاهري بشره د انسانانو ده، زما ستا خالی ظاهري صورت د انسانانو دی. خدای مې دې په ذات قسمې زمونږ نن هر څه چې دنده دي هغه خالص د لیوګانو دي، خالص د لیوګانو. د هغې نه باوجود الله ما تا نه انسان پیدا کړ، ته پکې دا نخرې هم کوې چې یاره دا جینۍ ده او دا هلک دی؟ ځان ته نه ګورې؟ خپل اعمالو ته نه ګورې؟ خپل ګناهونو ته نه ګورې؟ خپل جرمونو ته نه ګورې؟ الله دومره غفور رحیم ذات دی، دومره مهربانه ذات دی چې په تا پرده واچوله، ستا په کور والا باندې پرده واچوله. الله ستاسو نه انسان پیدا کړه، دا پرده ده که نه؟ دا پرده ده که نه؟ ونه ما خو تاسو ته ووایي چې کم داسې حرامي توب بني چې هغه به موږ نه کړی، کم داسې ګناه دی چې هغه موږ پرېښی دی، کم داسې زیاتی دی چې هغه موږ نه نه دی شوی. د هغې نه باوجود الله په ما تا باندې دومره لویه پرده واچوله چې زما ستا نه الله انسان پیدا کړ. پښتانه متل کوي که نه؟ هغه د متل وي خلک داسې دعا کوي، ما تاله پکار ده چې داسې وکړو چې یا الله شکر دی د دومره نافرمانو، باوجود د دومره جرمونو، باوجود د دومره ګناهونو، الله تا په ما پرده واچوله چې زما نه د انسان پیدا کړه. که
نو زه خو به په شرمونو شرمېدلی وم. الله خو دومره غفور رحیم ذات دی. ځکه خو الله وایي که نه آیت القرسی په 3 سپاره کې الله وایي الله ولی الذین آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دی، الله ملګری د مؤمنانو دی، الله معاون د مؤمنانو دی. الله ولی الله دوست د مؤمنانو دی، مرګره د مؤمنانو دی. تاسې مرګره دی چې پتاي پرده واچوله، ستا جرمونه چاته سرګن نه کړه. تاله پکار ده چې په دغه موقع ته الله تعالی سوت کی یا الله څنګه چې په ما دې په دنیا کې پرده واچوله، الله په حشر کې را باندې پرده واچي. الله په حشر کې را باندې پرده واچي. الله د قبر په معاملاتو کې را باندې پرده واچي. الله څنګه چې تا په دې دنیا کې په ما پرده واچوله، الله دغه شانتي دا پرده برقرار ساته. الله دا پرده برقرار ساته. خو زمونږ دا عادت نه دی، مونږ خو جینۍ ده پړي په جړا شو، چې بیا یو دو پرله پسې شي تبا بی ځان وجني. زوی مې میلاد شو، اباځي ابۍ پکې داسې وموي که نه، وایي زوی مې غریب ستړی و ستړی پاتې شو. تبه د بلا الوا ده. دا کټه سري اولاد به سړی صدمه کي مړه، دا خو اولاد نه دی، دا خو پلاران دي. ما تاسو ته تیر شوي جمعه کې ویلو که نه، تیر شوي جمعه کې چې موږ اولاد او خاص کر الکان دا مو راچوت کړه، سینې سره مو ولګوله، جینۍ ته نه ګورو، د الله شان ته ګوره. الله اخکا لکانه چې کوم باندې ما ته آسان قربانو او هر څه څنګه چې ځان له کپړه اخلم داسې بچي له اخلم، څنګه چې ځان له کټ وم داسې زوی له کټ وم، څنګه چې ځان له پیدار اخلم داسې زوی له پیدار علم. الله اخکا زوی ما ته پلار جوړ کړو، اخکا زوی. او چې کومو ته ما ته نه کته که نه اثر نه نظر مو بینا چو، هغه کور کې ناسته د تور سره ما تعالی دعا غواړي یا الله زما پلار په عمر کې برکت واچي، او که نا جوړی نو ستا په سر منخ که یا الله زما پلار ښه کې زه به خپله پلانکی جوړه یا فلانکی جوړه، یا الله زما پلار ښه کې زه به دومره پیسې، یا الله زما پلار ښه کې زه به دومره چاوله، یا الله زما پلار ښه کې زه به په میاشت کې 2 روجې نیسم. دا ښه تور سره چې چاته تا کته نه هغه تاله داسې دغه کوي. او چې چا لپاره تا غېږ کې چوت کړی، کله په اوږه کله په سره کله په سینه، څنګه چې ځان له کټه داسې هغه له کټه، څنګه ځان له جوړه داسې هغه له جوړه، څنګه ځان له پیدار داسې هغه له پیدار. اخکه زوی ده ته الله نن پلار جوړ کړو. دا د الله د طرف نه وي، نو د الله د طرف نه. موږ پښتانه ویو که نه، وي عرب والا ډېر ظالمانو. هلکه ولې ظالمانو؟ یاره وایي جینکۍ به یې ژوندی ښخولې نو. یاره واقعي ظلم یې خو دی، ظلم خو دی، انکار نه کوو. ژوندی جینکۍ ښخول دا خو ظلم دی. خو وروره دا راته ووایه هغو به په یو ځل ووژلې، تا خو په مرګونو ووژلې. هغوی ته خو به یو ځل تکلیف میلاو شو، سا به یې وخود، تا خو په مرګونو باندې ووژلې، په مرګونو. ستا به څه کېږي یاره؟ جینۍ پیدا شوه، زه په ایمان وایه دا خلک ناست یې یکه دوکه نشم ویلی. اکثریت دا تپوس هم نه کوي چې بانګ وله چا ویلی او که نه دی ویله، نه هغه ابۍ تپوس کوي چې کومه یې نیا ده د پلار مور، نه هغه ترورانې تپوس کوي د پلار هغه خویندې چې یاره دې جینۍ له ماشومې له څوک هم تپوس نه کوي. هغه مول غریبه بیمارې ولې تکلیف پې تېر شوی، هغه په هغه بیمارۍ کې اشاره وکړي یو ته دې ماشومې ته چا بانګ نه دی ویل، بانګ ورته خو ووایه. دا ظلم نه دی یار، دا ظلم نه دی؟ د دې به خدای تپوس نه کوي؟ او چې بیا
هغه ماشومه راله نو په 4 ورله څوک نیجی هم نځي په اومه ورځ باندې که هلکې نو هر یو ګډېږي توبه ټیپونه یې بره لګولي دې هلته ډیک دی دې هلته ډیک دی ترورانې هغه اتڼې راغستې د ما درواره سنت دی او توبه وباسه دا د پېښور هغه به درنه هېرې شي خفه کېږه مه سبا پېښور هغه به درنه هېرې شي ولې زمونږ دا ځوانان دا ګډات هسې بس خوشحالېږي خو چې ټنګ واوري که نه دوی بیا د ټینګېدو نه نو چې هلکې که نه نو بس بیا دا ډولکي دي دا ډمامي دي دا ممپلي دي دا مټایانې دي شابه زر کې اومه ورځ ده هلې ډاکټر راولی سنت کول هلې دا وکئ دا جینۍ اتمه اومه څه کوي اتمه لسمه تېره شي څوک ورله خواله نه راځي چېرې دوی ماشوم هم دا سر ویښته لرې کول دي که نه د الله د طرف نه خو دا هم تحفه ده هغه مور غریب چېرته یا هغه ماما راغلی یا چېرته د هغې سرویره راغلي یا خورزه راغلي یا د هغوی د کوره څوک راوله دې له دا ویښته لري او اکثر بیا جینکولا خفه کېږئ ما دومره ظلم دی دا زنانه په خپله بلیټ راوالي سر وله دغه دي جینۍ ده وه جینۍ ده ظلم نه دی خدای به تپوس نه کوي هلک ته غړېږي ښه VIP کته نه حمام چاپ نه وله استاد راولي او چې کله هغه ویښته لرې کړي هغه له 200 روپۍ هم ورکوي بعضې پکې داسې ډبه پکې ورکړي ښه په خوشحالۍ هلکه خیال کوه سر ورله ونه خیال کوه هلکه خیال کوه ولې کټه سری دی جینۍ الله پښتنو خدای له به څه جواب ورکوئ یار خدای له به څه جواب ورکوئ دا ماشومه اومه رسته اتمه رسته بیا پکې یو نه یو نیم ترور چېرته ښي هغه په خپله بلیټ ملیټ راغواړي ادي مور ورته نیولې څه ځای کې کټه څه ځای کې یو شانتي وي سړی دا دغه او د نوم لپاره هلک د نوم لپاره توبه نیکه پې ځان له پرځول کوي نو به زه کړمه پلانکې خان بل وي نه تنبو خان بل وي نه لکړ خان دا غربا خېږي په نومونو نیا وایي زه یې کړمه نیکه وایي زه یې کړمه ترورانې وایي زه یې کړمه ترګانې وایي زه یې کړمه پلار وایي نه زه یې کړمه دا درس خېږي د دې جینۍ نوم ایسوله کېدی ټپه د بلا الوا ده نو نوم هم باید داسې وي که نه چې زه هغه په سپیکر نشم ویلی چې داسې نومونه وله بیا ایږدي داسې نومونه ولې دا ستا بچی نه وه د دې حق نه و د هلک د نوم لپاره ګډېدې مولیان یاره مولي صاحب ښایسته ښایسته نومونه راته وښیه او بیا ستاسو نومونه خو خوښېږي هم نه خفه کېږئ ما ستاسو نومونه نه خوښي چاته وایي دا نوم وي دا خو زما د ترو د ماما د زوی دی وتې د ظالم زویه دا غریبي دي پکې د کم ځای نه راټینګه کړه یو ته مې څو نومونه وښولو خوښې نه شو ما لکه یو کار کوم وي څه کار کوې ما زه ځم الیکشن آفس ته هغو ته یم چې بھائی د پوره پاکستان چې کوم د ووټ هغه لیست دی هغه ماله راکړه نو چې په هغې کې کم نوم نه نو هغه نوم به وله بیا کېږي وي وتې دا به څوک ګوري نو ما زما کار صحیح چې زه ځم د خره زویه زنده نوم کېده وایي نه دا زما د ماما د زوی وه هغه دی دا نوم کې وي دا زما د تروره د خورۍ د ماما د پلانکي دی وتې ظالمه دا به وله چا پلار نوم ایږدي وای په نومونو کې بهترین نوم عبدالله دی عبدالرحمن دی بهترین نوم د صحابو نومونه دي د تابعینو نومونه دي بهترین نومونه خو تاسو خفه کېږئ مه پښتانو تاسو وایئ چې یاره دا خان پکې راشي که څوک درته محمد تاسو په دې نه خوشحالېږئ که محمد کېږئ نو په هغه کې محمد خان
نو دا خان پکې د څه لپاره؟ ایوب ښایسته نوم دی، وی نه ایوب خان. لکه په خدای دې په نیکه واړوه، دا یو ایوب نوم پیغمبر نوم ښکلی نه دی؟ د خان په معنا پوهېږي خان څه ته وایي؟ خو خدای دې په نیکه واړوه نه پوهېږي نو څه چل درسره وکړم؟ که ووایي نو بیا به خفه کېږي چې یاره زموږ ملا صاحب تیز روان دی. نو خبره مې دا کوله چې څنګه د هلک حق دی داسې د جینۍ هم په تا حق شته. څنګه چې هلک له په 20 مرض باندې د سر ویښته لرې کوي داسې جینۍ له لرې که که نه یا؟ څنګه چې هلک له په 20 مرض باندې 20 مرض څه کوي چې تو خو له هغه پیدایش د وخت نه 120 نومونه کېدی، نو داسې د جینۍ له هم نوم کېده که نه یا؟ هلک په پیدایش باندې عقیقه کوي چې مونږ ورته خیرات ویو، 2 پیسیان راولي، نو دا هم د الله تحفه ده، په دې هم وکړه که نه یار؟ یو په دې راوله که نه؟ زمونږ پښتانه عقیقه نه پېژني، د ممپلو بورۍ پېژني. دوی ته عقیقه نه پېژنو، ممپلي راوړه بس. ماښام راځي اتمبل به ووایه، ډولګي به ووایه، دوی به تشې ځي. نو دوی ته چا ویلي چې ډولګوله راځئ؟ دې کې شرم نه دی؟ ته ډولګي وایې نو مخلوق په ځان خبره، تاسې نوی کار خو نه یې کړه، دا خو ستا نه مخ کومه ډېرو کړلي، نو ته په ځان که نه مخلوق خبره تا یو توره وکړه. خو بس الله دې رحم وکړي، نو الله دې رحم وکړي. بیا دغه نوم د ظلم نه وروسته ګوره چې هلکي که نه، نو په ایمان درته وایم د زړه د درد خبره کومه، څنګه چې پلار ځان له جوړ اخلي داسې هغه بچي له اخلي که نه، په ایمان وایه. څنګه چې ځان له کټ وي داسې هغه بچي له وایي که نه، څنګه چې ځان له پیزار داسې هغه بچي له، څنګه چې ځان له په یخنۍ کې څه کوټ موټ وسکټ مټکټ راوړي نو داسې هغه بچي له راوړي. چېرته دې لور لی راوړ دی چې دا هم زما لور د زمانه پیدا ده؟ مور غریب و ته کله د یو کور نه زړه جوړه را لېږلې هغه ورته اچولې، کله بله جوړه، یا چېرته مور پیسې بچ کړي یا په هغې کې ولسه ووټ تریسته ټوکې واخلي یا هغې کې هم دی نخرې کړي. وي دا دې څنګه جوړ کړ؟ داسې مه جوړوه، داسې نه. نو دا تره منصر دې روغ شه دې پلار له دې چې جوړ کړلی دا څه دی؟ دا ظلم نه دی؟ زه په ایمان وایه پښتنو خفه کېږئ به نه. نوجوان نسل خو ماشاءالله اوس ښه دی ګزاره کوي، خو دا مشران چې کم ناست دي چې هلک به نه و جینۍ به وه، تاسو چېرته غېږ کې چوته کړې ده چې دا هم زما لور د زمانه پیدا شوې ده؟ چېرته په مینه دې ورته کتلي؟ چېرته په مینه دې ورته کتلي؟ چېرته په غېږ کې دې چوتې کړله؟ خو دغه یو کټه سره که هلکو نو بس بیا به تلو ټایم کې چې راتلو ټایم کې ډوډۍ وروسته رومبې هلکه بار دوکان ته لولیپوپ ورته ریسته دا غوی مې چې جینۍ دا نشته. ولې دا ظلم نه دی؟ یاره وی حالات نه بدلیږي، که ستا حالات بدل شو زه به د سړي زوی نه یم تر څو چې تا ځان نه بدل کړی. ته به دا ظلمونه کوې او الله به ستا حالات بدلوي؟ ته به دا ظلم او زیاتۍ کوې الله به ستا حالات بدلوي، په تا به دغه کوي؟ سوچ وکړه مسلمانه، سوچ. دې نه بیا لغونې مخې ته لاړ شه چې لغونې دا 2 کالو 3 کالو 5 کالو ته چې ورسېده تا چېرته لور د لاسه نیوله مدرسې ته دې بېلله؟ سکول ته دې بېلله؟ تعلیم ته دې کېنوله؟ هلک خو ماشاءالله په
نخرو به په سوالونو به اقاری سے اونه وای ښا اونه وای ای عادت بشي ادا پیسې پټ غونیواله ادا ولور کا اګه جینې چرته خدای نه بوزوما وی کنه تو کې علماء کا تب د بالا لواد هغه بل دی پلارو ادا دی دشمن ده ها پته دا وای دا چرته تعلیم په باره کې تپوس دې کړلې چې زما دا لور ده دا به د پردي کور ته ځي دینه به الله خاندانونه آبادوي آیا دا قرآن خوانه ده آیا دا دینداره ده آیا دا مزګزاره ده آیا د مانځه په خبره مسایلو باندې پوهه ده مونځ ولا ورځي او که نه کلمې ولا ورځي او که نه چرته تپوس دې کړ وای کنه کله کرتا پوس هغه مور غریبه چرته خپل پترو باندې یو گاون کې چرته څوک زنانه زما دی لور ته سبق وایا ای بلې ته داسې بلې ته خپل پاغه تور حیثیت باندې هغه مورستانه په پټه کله یو گاونډي کراولېږي کله بل گاونډي کرا کله بل گاون هغه په پټه پټانه کې او هغه قرآن هغه مور ختم کی نو ته سوچ وکړه تا په وی سوم نه دی کړ خدا غي نه باوجود چې کله ته په دنیا کې نه یا ته نه جوړې یا په تا بد وخت راشي عقل قرآن راخلی تعالی پاره جاړي یا الله زما د پلار مسلې حل زوی دی چرته لیدل چې تعالی زوی خو بس هغه پورې سو پورې چلو واده نه کړي چې وادو کې هغه زمانہ بوډا ګرځا ځان لوي دماغ خراب ټوخه انور زنه کی تا ته ګوري انډر بیگم ته ولې نه ګوري تا دې سپینې ګیري دغه څه کوي اګه تا ته وګوري نو ته به ورته ټوخی کوي ایا به ورته بچي هغه ټوخي شربت مې ختم شوی دی هغه د سابندۍ دوایي مې ختمه ته به ورته زیات نه نو چې ښځې ته وګوري هغه به ورته هلته نه دا خوله چینګه مینګه کړي نو دی به ولې غونې چوت کړي شي خدای رسول ته وګورئ څه په ګن کې اخته یې قسم دی پښتنو په ګن کې اخته یې ګن کې د تعلیم دا حال شو دا خو اوس د الله لوی فضل د تبلیغ په وجه باندې دا انقلاب راغی د تبلیغ په وجه باندې چې الله زمونږ دا مشران په تبلیغ کې ولګولو تبلیغ کې دوی ته دا رڼا میلاو شو چې یا سړه تا خو هم جات کېدی که نه تا خو زناور نه دی ورنه موږ هغه د مشرکینو هغه کار هغوی به سر نه زنانو ته زنانه نه وي هغوی دا زناور دي تی تبلیغ په بدولت باندې خو څه چلو کو خلک هغه تبلیغان هم اوس نه پرېږدي زمونږ سعودیه ته وګوره حالانکه اسلامي ملک دی خو دې پې داسې شرم راوستی دی چې څه نه شم ویلی هغه نوم چې واخلم مال هغه نوم د هغه نوم یې ښایسته نوم دی خو بېلما د سړي له لاړه نوم یې ښایسته دی هغه چې کوم بکواسات کړلي او کوم خرافات چې ویلي چې یاره دا بدعت دی دا دی دهشتګرد دی فلان دا ټول یې غول خوړلي زمانم چې په هر چا کې کمی او بیشی یي دې نه انکار نه کوو خو به حیثیت د جماعت دا یو داسې جماعت دی مولانا الیاس رحمت الله علیه دا دغه محنت او دغه اخلاص ثمره ده چې نن په دنیا په ګوټ ګوټ کې تبلیغان لګیا دي کار کوي ګوټ ګوټ کې حالانکه مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کله دا میشن شروع کو علماء مخکې لغونې مخالفت کړو ویره د دین شرمه دې طرف ته نه ده چې دا دعوت تبلیغ په دو قسمه دی یو انفرادي دی یو اجتماعي دی اجتماعي الحمدلله زمونږ تبلیغان حضرات کوي الله دې له په عمرونو کې برکت واچي الله دې له په عمرونو کې برکت واچي
خدا یو سازش دی روان دی، سازش روان دی. نو خدای ته وګوره چرته د دې په باره کې نوجوان نسل ته ویم چرته داسې نه تاسو دا نیټ استعمالوئ فیسبوک کې دا شیزونه چې دا مخې له راشي نو دا مخې ته مه لېږئ، په هغه ځای کې دا ډیلیټ کړئ، ختم یې کړئ. باطل ګوره لوی حرامي دی، دې خالي یوه ګستاخي وکړي هغه په نیټ ورک شي، ده ته پته ده اوس نور مسلمان په خپله تکړه دی، دا به مخې ته خورئ اوس. نو هغه چې مال اوس لاندې زه کلک بټن وم وی لعنت کر کے شیر کر، شیر ورته وایي که صوتیاو کرے، نو درش شي بل درش شي بل درش شي بل او خبره ټول هلکه د خر زویه اډو لعنت نه لعنت په خوله ووایه دا ډیلیټ کا، مخې ته یې مه یې رسوه. دا خو ته د هغه سره شریک شوې، هغه خو خالي یو پوسټ جوړ کړو، هر څه چې جوړ کړه هغه ګستاخي وکړه یا هر څه چې وکړه هغه دې حده پورې مخې ته په خورولو کې خو ما ته ورسره شریک شو که نه. نو خدای ته وګوره چېرته په دې کې ګند کې پرو نه وځئ، چې راغی ډایرکټ یې ډیلیټ کوئ، ختم. دالا جی تب کی جان نے کمنٹ سے شروع کیا، اچھا نہیں کیا، اچھا کیا پلا آگے شیئر کرے، آگے لعنت میں دخل زویا بس کا مانا دا مفتی زویا دا کمی نہ سمے خبری دی. عزت مندو دا خدای دا پارا دا شیزونه مخه دا مخورا وای ما خدا وسوی دا باطل و خالی دخ کاری اے مسلمان لغوانی جذبه وروسته اے خالی لغوانی نیٹ توخی جی وی گورا وستا پا سکنٹونو کی خوریگی کنا اے زمان و جوان ترسا 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 او دا دنیا گوٹ گوٹ تورس پکار دادا چی سنگا رالا ڈائریکٹ ڈیلیٹ مخی تا بخبر خوریگیو نا خو ما تا پا دی چل پویگو کلا تا چل خو ما تا لنرازی ما تا دا گوتی عادت شوی دی چی سو پوری دا گوتی منگ دا سی اولیا سی ٹیم نا پاس کیگی تو خودی خو بنی کوالا دا چرتا پا سمجھے کیو ہوئے تسبیح راوالا دا دی پا زیلگو نے تسبیح راوالا ہوئے نو سمجھ کے رازی او دا انگریز امروی بیمانہ دے کنا دا سی موبائل جوڑے کڑے کنا دا سی موبائل چی آغا صرف دا شہادت گوتے بانے کار کی دا گوتے استعمالو سما نرازی دا استعمالو سما نرازی دا سما دا پی خبر آبر رازی دی نورو کی دمرا سمو دانا چی نکی با خو آغا پانداز و نہیں پاغا طریقہ سنگا چی پا دی شہادت گوتا دائی دل دا سی خاک رکھنا دا سی چی غم مکو تو پا ماندر کہ اشہدو اللہ الہا دائی دل آئے پسکی مبتلا کرا دائی دل پسکی مبتلا کرا مانا پسکی دل مبتلا کرا گاڑی بند کرا غوگونے دل بند کرا انپریگانی دی کسی آگئی دا لراکو اوز خوبا کی ماشاءاللہ دا سی راوتی دی چی بلوتوت والا دی ویر پا کی امنی شوز والانو ترکی موکرا خوک کی باغ شیخ ہے تبا لگے خبری کہ دا دا خرجوی سری ناوری نا دند نور ساوری نو خوکونے دا لهم بان کرا صحیح دا کوته دا لهم بند کرا صحیح دا نور سنش ملے که نور سمیوی نو خبر با اگدش نو بارحال تا خود تبلیغی جماعت یو لوی احسان دے پا منگ باندے چی نن زمان پا دے خلقو کی شعور را گئے شعور را گئے دی لونو تیو کتا چیر واقعی ہوئے تا خو منگ دوسرا زیادے کو تا خو منگ دوسرا دیر ظلم کرے رہے تا خود تبلیغی جماعت یو لوی احسان دے پا منگ باندے اللہ دی دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ و دا غد مرگرو پا قبرونو دی اللہ رحمتو نولی گی کور کور تا پا
زمون پسې رااله ګلو ګلو ته رااله. وګوره داسې خلک دی که نه وخت خپل دغه کوي پیسه خپله لګوي ستا اکرام کوي او تا ته د الله دین را رسوي. ته سوچ وکړه که نه وخت د هغه دی ښه پیسه د هغه ده تا راغواړي په جومات کې ستا اکرام کوي او خپل لوز دس مطابق او دا بادامونه دا چڼې مڼې دا او ریوړې میوړې د باندې خورئ. تبلیغی جماعت خو تبلیغی جماعت ته یا منم چې زما غوندې و بعضې پکې بیکاره به وي خو د هغوی د وجې نه کل جماعت بدنامه کول یا په کل جماعت باندې الزام لګول یا به حیثیت د جماعت هغې ته خراب ویل دا ظلم دی. ظلم ظلم ظلم. اما خو تاسو ته ووایې که نه چې داسې به څوک هم نه چې هغه د کمي او زیاتي نه پاک شي. دا په هر جماعت کې یوازې تبلیغي نه هر یو جماعت چې واخلې داسې پکې د دې مثال به درته داسې پیش کړم لکه مثال په طور کې ته د فروټو کریټ اخلې نو ستا څخه لږ کریټ ټول سبا کېږي ټول یو شانتي دانې ځینې دانې به پکې غټي ځینې دانې به وړي ځینې دانې به صفای ځینې به پکې داغي ځینې به پکې چکېدلي نو دا هم یو لوی جماعت دی یار. اور الحمدلله د دوی په مراکزو کې چې کوم په مرکز دی په هغې کې ښه علما جید علما ناست دي بهترین علما ناست دي دوی ته هغوی دا کمزورې خبرې نه کوي. زما په شانتي چې نه پوهېږي هغه په مسلو کې اړم شي خو چې ونه خلي هلکه دا څه وایي وایي دا موږ د ریوڼ نه اورېدې وه. لا حول ولا قوة الا بالله. ریوڼ والا چرې تاسې کچه خبرې نه کوي هغه علما دي یا هغوی له الله پوه ورکړله هغوی له الله سمج ورکړلی. نو عرض مې دا کوو چې خدای ته وګورئ دا چې کومه شوشه نن سبا پرته ده او د سعودیا د طرف نه په دې جماعت باندې چې کوم دا الزامونه دي دا بې بنیاده دي. دا چې کوم حکمران دې د سړي زوی نه دی ونه ته وګوره تبلیغي جماعت باندې پابندي لګئ سلمې دې پکې کولاو کړي نه دې پکې کولاو کړه شرابخانې دې پکې کولاو کړي بتخانې دې پکې کولاو دې ته اجازه او چې کوم د الله خبرې راځي او په کونه کونه ګرځي په کور ګرځي کوچه په کوچه په ګلۍ ګرځي نه ګوري دو ته نه ګوري درې ته نه ګوري د الله پیغام اوري په هغې پابندي دا ظلم نه دی. سلیمې پکې کولاوې شوې اخبارات به تاسو ګورئ نایټ کلبونه پکې کولاو شو شرابخانې کولاوې شوې د جواري اډې کولاوې شوې بتخانې کولاوې شوې هغه ځمکه باندې چې په کومه ځمکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قدم مبارک یې صحابه کرامو غوندې په هغې قدم ایښی او ګرځېدلي وو نن په هغه ځمکه باندې سلیمې کولاوېږي پابندي نشته نایټ کلب کولاوېږي پابندي نشته جوړېږي نشته جواره پابندي نشته او که پابندي ده نو صرف په تبلیغي. مسلمانانو اوس هم بیداره شئ اوس هم بیداره شه دا چې کم حکمران په مسلط دی که نه دا ظاهري صورت سره مسلمان دی دنده خالص د هغه برشتې اولاد دی ځکه چې تعلیم یې ټول هلته کړی ذهن یې هغه دی سوچ یې هغه دی فکر یې هغه دی په هغه سوچ په هغه فکر باندې دا سلیمې کولاوې شوې په هغه سوچ او فکر په هغه نظریه باندې دا نه کولاو شو دا د جواري اډې کولاو شوې کولاو شوې مندرخانې دا کولاو شوې او د هغه سوچ او نظریې په وجه باندې تبلیغي جماعت باندې دا الزامات ولګېده تبلیغي جماعت باندې نو په دې کې به سات نه ورکوئ
او چې کم ځوان لا دا خبره مخې له راشي په نیټ باندې چې سعودیا والوں نے تبلیغی جماعت پر پابندی فوراً ډیلیټ کا مخې تاډو مشهر کوا ډیلیټ دومره خو کولی شي که نه دومره خو کولی شي که نه چې د مانځه نه وروستو لاس سوت کې یا الله من کمزور یو الله مونږ کې طاقت نشته الله مونږ کمزور یو الله د دې کور حفاظت تا مخکې هم کړو په ابابیلو باندې الله اوس هم حفاظت وکړي الله اوس هم حفاظت وکړي الله اوس هم حفاظت وکړي دا زمونږ حرمین شریفین دي الله د دې حفاظت وکړي الله تا مخکې هم حفاظت کړو په ابابیلو باندې وړو مرغو باندې تا حفاظت کړو الله نن هغه ځمکه باندې داسې ناپاکه کارونه کېږي داسې ناپاکه څیزونه آبادېږي الله ته حفاظت وکړي الله ته حفاظت وکړي تا خو ویلی شئ که نه یار خو نه دا به نه وایه تاسو خالی به دا وایه هلکه هغه سعودیا چې او که نه وي دا بعضې پکې شته د ده چې نه تبلیغي سر نه لګي دی د هغې د خدای دې غر که نو د یو د وجې نه ټول ولې بدنامه کوي زما په محله کې تبلیغی دی په هغه کې بعضې کارونه وران دي نو اوس د هغه د وجې نه ټول به ورانوي علما ګڼ دي په ما کې یو وران کار دی زه ګناهګار یم اوس ما ته مه ګوره چې زما په وجه ټول علما بدنام کړي زما په وجه خو ټول مه بدناموه مونږ کې مصیبت دا دی چې مونږ یو ته ګورو اصلو ته نه ګورو چې هلکه دا یو خو دی خو شاته د اصل هم دي که نه او دویم په مونږ کې مصیبت دا دی مونږ ته دا بدوالی ښکاري او په یو کې بې شماره ښه والی دی هغه مونږ ته نه ښکاري مونږ ته نه ښکاري نو یا ساتئ عزتمندو خبر اوږده شوه ټایم ناوخته شو غرض مې دا و الحمدلله تبلیغی جماعت پر راتلو سره زمونږ په دې مسلمانانو کې خاص کر په پښتنو کې دا شعور پیدا شو چې دوی لونو ته اولاد وي دوی لونو ته څه وي اولاد تر اوسه پورې دوی اولاد نه ګڼه تر اوسه پورې دوی اولاد نه ګڼه ها پیدا شوي ده نو حالانکې د ده خوښه نه ده خو بس پیدا شول نو د هغې په وجه باندې ده به له هغه حقوق ټول خراب کړه د هغې په وجه باندې هغه حقوق به له ټول ضایع کړه نو یاد ساته دغه تبلیغي جماعت په بدولت زمونږ دا مشران په تبلیغ کې ولګېده دین ته برابر شوله د دین احکامات او د دین رڼاګانې ورته راورسېدې دوی دومره قدر وکړه چې هلکه اوسه پورې جینکو سره خو ظلم کړلی هلک واقعي وی د دې جینکو حقوق مونږ ولي توبه استغفار نو اوس الحمدلله زمونږ د پښتنو په جینکو کې هم ښه عالمان الله پیدا کړي ښه عالمان حافظانې پکې هم جوړې شوې قاریانې پکې هم جوړې شوې الله دې د ټولو نه دینداره جوړه کړي الله دې د ټولو نه صحیح مسلمانانې جوړې کړي زمونږ دعا ده او باقي انشاءالله خبره به یو جمعه بله هم کومه که الله ته منظور چې دا رحمت دی او دې ته رحمت چا ویلی نو انشاءالله راتلونکي جمعه کې او په دې خبره کوم الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین